जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو اوریدونکو عبید ګمریانې مالیار پروډکشن سره هیله لرم چې ښه به یې. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا هغه تکبیرات کوم چې موږ ته ښودلی شوي وو د خپل علما کرامو د طرف نه، او یقینا چې دا یوه تحفه ده د الله د طرف نه زموږ امت محمدیه ته یو خاص تحفه ده چې مونږ قرباني وکړه الحمدلله څه نه څه حوالې سره. ملګرو ډېر خلک به داسي چې هغه به په ملک کې موجود نی، د ملک نه به بهر وي، یقینا چې د هغوی به ملک پسې زړه خفه کېږي. مسافر ملګري یادومه، یقینا چې مونږ هلته ټایم تیر کړی. زمونږ دا کیمره که دخوا لاړ شي جواد به یې مونږ سره دی، هغه یو ای نه راغلی دی، خاص کر د قربانۍ دپاره دلته راغلی دی. داسې ډېر ملګري دي، هغوی ته سلامونه هم کوو او نیکې هیلې او دغه دعا لرو د هغوی دپاره چې الله دې وکړي چې د هغوی دغه ستونزې ختمې شي او هغوی خپل وطن ته راشي. نن چې ملګرو تاسو دا حصې وینئ د میخه کې یا دغلته غوا حلاله شوې ده، شپږ اووه حصې وي یا اته حصې وي، نو دې کې د دې نه یو اتفاق یو سبق هم مونږ ته راځي. که تاسو وګورئ زمونږ په انګړ کې تقریبا اجره په ختمېدو ده، بیټک ته خبره لاړه او بیټک ته چې خبره لاړه بیا ځانځاني شوه. نو دا څومره دلته چې چم ګاونډ کې تاسو دا خلک وینئ یا دا اتفاق وینئ، نو دې باندې شکر ادا کول پکار دي او خپل نوې کول ته دا ښودل پکار دي، ځکه چې زمونږ نوې کول چې کم دی هغې کې اتفاق ډېر کم دی. نن که مونږ تاسو وګورو زمونږ په جنازو کې خلک کم په دې وجه باندې وي چې خلکو دکانونه کلو کړي وي او جنازه کې خلک کم وي. د هغې وجه دا وي چې هر یو سړی وایي چې یاره د دې ماله مړي له راغلی او دې نور راغلی او زه به ورځم او زه به نه ورځم. هر یو عمل د الله تعالی د رضا دپاره کول پکار دي. څنګه چې د قربانۍ دا عمل دی نو دې کې یو بل ته د زړونو نه خیرې لړکول پکار دي. دا ژوند ډېر زیات وړوکی دی، دا خو د مینې دپاره ډېر کم دی، نو په دې کې نفرت څنګه ځایږي. نو ملګرو دغه خبره کومه چې یو بل سره مینه محبت کوئ، د یو بل خیال ساتئ. که مسافر رونه دي نو هلته په دیرو کې د یو بل خیال ساتئ، یو بل سره بغض کینه مه ساتئ. لږ وړوکي شان ژوند دی. زه تاسو ته یو خبره وکړم، لکه کله چې داسې وشي که نه، که کم از کم په یو ای ای کې چې کله مړی وشي نو آیا مونږ ټول یو ای ای ورسره نه جاړو یا ټول پښتانه ورسره نه جاړو یا ټول هغه خلک ورسره نه جاړو چې مونږ ورسره ریلیټډ یو؟ ځکه مونږ پې خفه یو که نه چې دی مسافر راغلی او دلته مزدورۍ پسې راغلی او مونږ پې اوس خفه یو، نو زمونږ پې خفګان راځي که نه. نو مونږ په دې خبرو باندې لکه ځکه خفه کېږو په دې خبرو باندې چې لکه هغه سره زمونږ زړه دردېږي. او ټول پښتانه ټول مسلمانان په مثال له یو جسم دی، نو چې جسم کې یو ګوتم خوږ وي نو یو جسم کې یو ګوتم خوږ وي نو ټول جسم خوږېږي، دردېږي په دې باندې. او د سردار علي ټکر دغه خو ډېرو خلکو ته را په یاد وي، ځکه چې زمونږ دې اخترونو کې ډېر هغه خلک نشته کوم چې به مونږ سره صفونو کې ولاړ وو، کوم چې مونږ سره نږدې وو چې وایي ټول به وي یاران یاران او زه به پکې نه یم. نو دا خبرې مونږ بیا ځان ته را یادو. نو هغې نه مخکې ښه دا ده یا په جنازو کې اعلانونه کوو چې تاسو دې وبخئ او تاسو دې وبخئ او که ده نه څه زیاتې شوي نو په ژوند یو بل ولې نه بخو. هیله لرم چې دا خبرې به ځان ته ودرویم نه او په دې خبرو به مونږ او تاسو اول زه او بیا تاسو عمل کوئ او خپل نوې کول ته به د اتفاق سبق ورکوو، د اتحاد سبق به ورکوو، د یووالي سبق به ورکوو چې هغوی په اتفاق سره ټول قرباني کوي او په خیر خوشحالۍ سره خپله قرباني کوي. لږه وي که زیاته وي خپله حصه علي، خو چې اتفاق ضرور وي. چې اتفاق وي نو انشاءالله مونږ بیا څوک هم نشي خرابولی. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. مالیال پروډکشن سبسکرایب کوئ، لایک کوئ او ملګرو سره شیر کوئ. د الله په امان.